مالکان ډیویژن کې د امن بحالې وروستو درګۍ فوجي چیک پوسټ سیول انتظامیې ته په باقاعده توګه حواله کړی شوې. دې لړ کې یوه دستوره شوې چې پکې فوجي چارواکو د چیک پوسټ اختیار ډپټي کمشنر ته حواله کړو. نور تفصیل د عمران زریا په دې رپورټ کې. ملکن ډیویژن کوم چې د غلیم په سترګو کې ازغې غړېدو او ډېره موده د ترهګرۍ په لپیټ کې و. ولې پاک پوځ د دښمن ټولې اسي ناکامه کړې او په دې سیمه یې نه صرف قومي جنډه پورته کړل بلکې داسې امن یې قایم کړو چې دنیا ورته هم حیرانه ده. پاک پوځ په فوجي چیک پوسټونو کې نه صرف کموت وکړو بلکې زیاتره چیک پوسټ یې هم سیول انتظامیې ته وسپارلې. دا ملکن ډیویژن په ګیټ وې درګۍ کې قایم د ټولو نه لوی چیک پوسټ سیول انتظامیې ته د حواله کولو په لړ کې یوه خوندوره دستوره وشوه چې پکې کمشنر ملکن ډیویژن ظهیرالاسلام او بریګیډیر توفیق احمد په خصوصي توګه ګډون وکړو. کرنل عمران اورکزی په باقاعده توګه ډیپټي کمشنر اقبال حسین ته د چیک پوسټ حواله کولو یادګاري شیل وړاندې کړو. دستوري ته کمشنر ظهیرالاسلام خپل وینا کې ویل چې د پاک پوز پولیسو لیوز او د عوامو د مثالي قربانۍ وروستو امن قایم شوی دی. داسې حال کې سیول انتظامیې ته اختیارات سپارل یو مهم عمل دی. دستوري ته بریګیډیر توفیق احمد هم وینا وکړل او وی ویل چې درګۍ چیک پوسټ لوجي ملکن ډیویژن کې سل پسله امن قایم شوی. د پاک پوز لخوا سیول انتظامیې ته د چیک پوسټ اختیارات ورکول د ملکن خلکو په خو ټکو ستایلي دي. سیول انتظامیه ته چې زموږ ولسو ډېره خوشاینده خبره ده او ډېرو قربانیانو نه پس الحمدلله زموږ په ملکن ډیویژن کې امن او امان قایم شو. دلته پاک پوج په څو کاره کې کم کردار ادا کړو، دا یو ډېر ښه کردار او زما به د فورسز ځوانانو ته هم دا ریکویسټ دی چې په خنده پیشانۍ سره په سلام دعا سره په خره رویې سره د خلکو چیکینګ وشي او د خلکو د سکیورټي او د خلکو د مال او د جان تحفظ وشي. لنګ خوشاله یو نن د خوشاله ورځ ده چې زمونږ خپل انتظامیه ته اختیار میلاو شو. دا ډېر د خوشاله خبره او امن زموږ ضرورت هم دی او د عوامو د پاره دا یو ډېر د خوشاله خبره ده چې دا چیک پوسټ زموږ لیوي ته حواله شو. ملکن ډیویژن کې د امن قایمولو اصل وجه د ولس او سکیورټي فورسز یووالی دی کوم چې به تل تر تله قایم وي. ملکن ډیویژن کې د امن بحالۍ وروستو درګۍ چیک پوسټ سیول انتظامیې ته سپارل یو لوی قدم دی. عمران زریاب، خیبر نیوز، درګۍ مالکن. د وزیر اعظم